أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَتَاكِ سَرَوَرْ کَرِو مونږ بني اسرائیل تا مبوء صدق خست ځای د فرعون د غرقیدون بعد الله تعالی ورته مصر ورکو بیا ورته د مصر نه بعد وی اوس فلسطین ته لاړ شي د فلسطین د تلونه انکار او سوره مائده کې واقعیت رشي وجالته جنگجو قومونه دي مونږ نشو تلتا ځکه بوزدل شي څه شي ډیره موده په دا غلامای کې او چې دباو سره پاتې کې دا غریب د همت نشي کوله هغه وي کسر وشتوم نو بم راځي ابه سوې او وي بم را روان دي کسر وشتوم نو بم را روان دي ځکه یې ریدلې نو دوی یې ریدلې د فرعون دور کې وینا نه الته جنگجو قوم دي مونږه الته نسو نو الله تعالی موسی عليه السلام ته وې اوسه بوده د سارای سینا ته نو ډیزرټ اف سینا ته وستل نو الته سخت ګرمي و الله تعالی ورته بیا هم احسان وکړو چې دوی باندې په سخت نور کې وریځ ولاړه و سبو وریځ ولاړه چې سایه ته جوړه کی نمبر 2 وبنوي الته وغټه تیګه پرته موسی علیه السلام ته الله تعالی وی دې تیګه له په خپل سټیک باندې یو گزار ورکا چې هغه گزار ورک فن فجرت من حسنتا عشرة عینا دولس چشمه داغه روانه چې د دولس قبیله وي د هر قبیله ځان خپل چشمه و صحیح دوی ته خوراک ضرورتو دو قسم خوراک پکاري یو چې کاربوهایډریټ وي پکې او بل چې پروتین وي پکې ځکه سره صرف کاربوهایډریټ خوري نو دام نقصان پیدا کوي او که سره پروتین خوري نو دام نقصان پیدا کوي نو د پروتین لپاره د کرک ورته پیدا کړل په دا سارا کې اوس کرکان وو داسې دوی په لاس رانه ول داسې ورته مسخر کړیو او د دې کاربوهایډریټ لپاره د خوګو لپاره دا تاسو ورته سوای کند پیژنې کونډه ورته وای داونه پورې نه خطي صحیح خو هغه به داسې کندو چې هغه به خوږو دا خو پکې نه دا خوږ نه او سخت وی یعنی قوت والا شی وی خو خوږ نه صحیح هغه به خوږو نو ونه پورې به من خطو او د شپې به داس لکه د ژاله پیژنې کنه لکه د ژاله په شان بوریدلو د دانه دانه به د مکه باندې پرتی وي نو دوی بروا غسته بس داسې کینډي باران بکیږي د شپې په د کینډي باران کېده نو الله تعالی فرمایي چې ګوره ما ورته څومره خسته ځایونه ورکړیو او خسته طیبات رزقونه مول ورکړیو اول په مصر کې بیا په صحرا کې بیا چې سیریا ته راغله سیریا معنا فلسطین شابه په لخانه بیا لیټه وَلَقَدْ بَوَّأْنَا تَاكِدْ سَرَوَرْ کَرِو مونږه بني اسرائیل اولاد د اسرائیل تا مبوّا صدق خست ځای مبوّا صدق معنا شایسته ځای نو شایسته ځای اول مصر ځکه بل ځای الله تعالی فرمایي چې دا فرعونیان دوی کم ترکو من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وفاكهة فيها آمنين ثم اورثناها قوما آخرين الله تعالی فرمایي بلا ډیر کلټیویټډ زمکه غي پرې خودا باغونه پرې خودل بنگلې پرې خودي او الله تعالی وای هغه میراث کی چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا غي ډیولپمنٹ شو دایته مفت کې ملاو شو چې کله لړ صحرا سینا تا نو سو شینو الله تعالی ورکړ ماته ست نمبر اول دوی ته سایه ضرورتو نو کلاوډ دې پیدا وستل دوبو ضرورتو نو موسی علیہ السلام ته دا تیګه په دې سټیک باندې وها ناغې نه دولس چشمه روانه شوې دې تر پروتین ضرورتو نو داغه د پاره کرکان به دا سره کوڅو دې سره مخې ته ګرځیدل دوی برانیول اریتول به باربیکیو وکړو صحیح او دې سره کاربوهایډریټ ضرورتو انو دې کونډې په شکل باندې ونه پوری یا په میدان باندې ژالې په شکل باندې د شپې داسې خوږی دانه به اورې دي نو بس کاربوهایډریټ هم پړل نو ټول تقاضي د التنا رستو لیټران هغه وخت نه موسی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت هارون د وفات نه بعد
د حضرت یوشع ابن نون په زمانہ کې دی بیا سیریا ته راغل. چرته راغل؟ سیریا ته، فلسطین ته. یوشع ابن نون پیغمبرو. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا تَحْقِیق سره مونږ نازل کړو بنی اسرائیل ته، یعنی ورکړو مو بنی اسرائیل لا مبوء صدق شایسته ځای، ورزقناهم من الطیبات، اروز کړو مو دوی ته من الطیبات خواږه او پاکیزه شیونه. خواږه او پاکیزه شیونه. نو خواږه او پاکیزه شیونه جزاک الله. خواږه او پاکیزه چیزونه دا ټول خوراکونه پاکیزه مو، دا ټول خوراکونه خواږه مو. الله تعالی وې دا ور سره احسان کړو. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا، پس دای اختلاف نو کو مگر الا جاءهم العلم، چې دې ته په هراله. الله تعالی فرمایي چې اوس دې ته په هراله تورات نو ورکو. په چاته رااله؟ په کتاب کې رااله. چې د کتاب په هوا سره الله تعالی فرمایي التبیا د پوهه باوجود د یو بل سره فرقواریت شروع کو، ډله بازی شروع کړي. څه شروع کړه؟ ډله بازی شروع کړي. زه خلکو چې پوهه راځي نو بیا هر یو سړی د پوهه داویدار انسان له ګروپ جوړي. هر یو سړی بیا داویدار ایسو چې زه پوهه سړی یم، بیا بل چا پس نه روانيږي. هغه وایي زه ځان له ګروپ نه جوړم، زه خپل لیډر انسان له خپل حزب جوړي. دغه مصیبت په بنی اسرائیل کې راغی. فمختلفوا، پس دی اختلاف نو کو حتی جاءهم العلم، مگر علا چراغ لدوی تا پوها دا پوه نباد وکو. نو دا پوه نباد چکم اختلاف رازی او کم احزاب او گروه بندی جوڑی گی دا دی دو علتو نئی. دا دی سو علتو نئی؟ دو علتو نئی. یو علتی وی عناد. سوشے عناد پی جلے ضد دشمنی بندے یا حسد ورته ویل شي. جیلسی وی څه شي وی؟ جیلسی وی عناد. او دویم مفاد دنیوی، یا د مال یا د مرتبه، د څه شي یا د رتبه. صحیح چې ما شاروال کا بس ته اشاره پوهیږي هغه څه خبره ده. فمختلفوا حتی جاءهم العلم، پس د اختلاف نو کو مگر پس داغه جاءهم العلم چراغ لدوی تپوهان اوس پتو لګی دا. ما ته وګوره کوم اختلاف چې د جهل بنیاد باندې داغه علاج شته، د ناپوهه په بنیاد دی داغه علاج پوښتا چې دغه بنده ته پوهه ورکا نو د اختلاف بس کی. دغه بنده ته پوهه ورکا د اختلاف بس کی. خو چې کوم شی د مفاد یا د عناد په اساسي دغه د ختمېدو امکان دی. د مفاد او د عناد په اساس باندې چې کوم اختلاف وي، هغه جو کې مفاد مقصد وي، هغه اختلاف څنګه ختم شي؟ دې اختلاف ختم باندې دې اختلاف شي په عناد او په مفاد باندې. تورات په هټول سره ده چا کې چې په راشي نو هغه بیا داوا لري چې ځلې ډېر خلک دې ما په فرار واشي. هر یو سړی بیا ځان لري لړکی. نو سپیشل انټرست دی چې ما ته رتبه ملاوي شي یا پیسې دې ما ته روانې شي. صحیح شو؟ او چې دوه کسان تعویذونه یاد کیه سیف الله خان چې دوه کسان تعویذونه لیکل یا دمونه اچول دا یاد کی، نو ته د مفاد ټکراو پیدا شي، کانفلیکټ اف انټرست پیدا شي. نو چې کانفلیکټ اف انټرست پیدا شي هغه به یقینا یو بزان له ډله جوړي بل بزان له ډله جوړي، یو بزان له ډله جوړي. ځکه مقصد به سي چې پیسې یو وای ما طرف ته روان یو بل وای ما طرف ته نه، چې کوم ډله جوړه شي نه هغه چې دعوت کې ناشتي کنه وای زمونږ حضرت سے مبارک چي او هغه چې دم را باندې واچو بس دا غاښ می داسې ودرېد سترګې بنا شي. زمونږ حضرت سے مبارک هغه چې تعویذ دل در کی او د مشکل نه مشکل کار بس داسې آسان شي. صحیح. نو شیرشاه غریب دنیا خو دله مصیبتونو کې خور سره نه خته کني خته په دنیا نه جنت ته جوړه خو مصیبتونه یې پکې. صحیح. ساده څه کوي چې درې دنیا کا سے بیغم نباشد چوي چې درې دنیا کا سے بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. ځکه د دنیا ته وایي دارالمحن، تکلیفونو والا کور. صحیح ورته دارالمحن، محن معنا محنت یا محن معنا امتحان، چې دا قدم په قدم امتحان دی. محن
میم ها او نون محن الوحيدة یو میم دے حیدا نون دے هو شنو هيك الوحيد نه حی حلوا والا امتحان سے څنګه لیکل شي نو د محن معنا یا محنت ته یا امتحان دی دارالمحن معنا یعنی د امتحانونو ځای دی دارالمحن معنا د مهنتونو د لیبر ځای تکلیفونه به تیرې سره کې تکلیفونه به تیرې نو چې چا منصب لوی دی تکلیف په باندې هم لوی دی چا سره چې پیسې ډېرې دي په لوی مصیبت اخته دی کنه دی اخته لکه غریب سړی خو چې هغه سړی درته $500 وګوري په بس شهیدا تاسو وایي هغه بس بادشاہی دا بیا بس دغه کی او یو پیاله چایو کی او یو چې ډوډۍ ورته وکړي اسادر راکشي بس کلاس وای په یو شهر باندې سیلاب راغی ترال سیلاب راغی نو سیلاب را روان او څو خلک لګیا او چاوي دا پنکې مې ډېر قیمتي غسته ولایت نه راوړل دي چاوي دا فریزر دا بسنګ بچ کوم چاوي دا فلانه شي چاوي دا فلانه شي په سامان جمع کولو کې ته چې شي بچ او یو داسې مونږ نه غریب سره چې هغه سره هیڅ شی نه بس هغه صادر راوړل څه ټوکري په وګه وی بادشاہي وی غریبه خالصه بادشاہي نه په مذهب پوه شو مې ټول خلک دغه په کار اخته دي نو خلکو سامان راغونډو سیلاب وړو درس کتاب نه وته او کنه غریبه نن دې په قدر پوه شم خالصه بادشاہي وي نو کله غریبه کې خیر وي کله بادشاہي کې خیر وي کله چې یو ملک باندې بارانه انویډر اٹیک وکي نه چا سره سني ناغه ته هجرت کول ډیر اسانه صحیح شو او چې څوک وزیر اکبر خان کی ډیر زور خلی څوک کوم ځای کندهار کې خدل ده نه نیکول چې الله وسول اچھا اچھا زلزلہ الله وسول ما یې دا دغه ځکه کورانی ولي چې الله وسول دې ګر رسول الله علیه وسلم نه راځي واجب کړو اما اول ما تذكر نه راغله ظلم کړي ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق تاکک مو ورکړو بني اسرائيل ته شایسته ځای ورزقناهم من الطيبات ورکړو موږ دوی ته من الطيبات پاکیزه شیونه فمختل اخستسنا طيبات معنا شایسته مزیدار شیونه فمختلفو د اختلاف نو ک یو بل سره حتا مگر بعد داغه حتا معنا مگر بعد داغه جاءهم العلم چراغ دوی تعلم یعنی الله تعالی و چې دوی یو بل سره اختلاف په ناپوهای باندې نو په ضد باندې په مفاد باندې په عناد باندې په ضد باندې په مفاد باندې په عناد باندې د جهالت په بنیاد نه د ناپوهۍ په بنیاد اختلاف هغه تبهکن نه دی د ناپوهۍ په بنیاد باندې اختلاف هغه تبهکن نه دی د مفاد او د عناد په اساس باندې اختلاف د توحید ده دا څه ده دا تباہی ده صحیح دی وجہ سادی وچ آکس کہ ندانت و ندانت کہ ندانت آکس کے ندانت و ندانت کہ ندانت در جال مرکب ابد الدار بماند او آکس چی نپوئیگی خوب دیم نپوئیگی جدا نپوئیگم زدی دے سشے دے زدی دے عنادی دے نو در جهل مرکب ابد الدهر بماند هغه فاتح او په جهل مرکب پروتي ځکه دا کوئی کوشش نه کوي دا کوئی کوشش وباله کوي چې دا اساس ته وي نه پوهیږم نو داغه داوا دا چې ټول خلکو نه پوهیږم نه به ته وګ نيسي هیڅ ته فرض نه صحیح اصل دا سادي بابا شه یاره دا سادي څه کمالي سره ها او واکس کې نه دانت نه کنه شعر باندې خرابې د سادي بابا روح ته تکلیف ملاويږي هغه ډېر مهنت کړي په شعر ویلو چې واکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خره خیش به منزل برساند او وای چې یو سړی نه پويږي خو په دې پوښتنه چې نه پويږم بس دا نه پوي ان حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا د سړی پوهه ده چې په کوم شی نه پويږي او دا اقرار کوي چې نه پويږي دا د پوهه ده صحیح او چې نه په پويږي دی وایي چې نه پويږم دا د جهالت ده خبر ده کنه یو کوم دغه اپلاتون ته څو دې سره مرتبي دا نور خلک ور فالوور او تچنه ها سمور دا ستای انفارمیشن راغله ولدبر خپل ژوند کې شماله دوه
بالکل دا خو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایل وکلما ازددت علما ازددت جهلا سمره چې زما علم او پوهه سیوا کیږي دومره زه جهل خپل جهالت باندې واقف کیږم چې او زه تر اوسه په دې خبره نه پوه سور جاهل بل بیا نوې معلومات او ما تر اوسه دا خبره نه معلوم سمره نه پوهه سره صحیح یو ور په منبر باندې ولاړو بیان وکړ نو چاته نه تاسو کو مخالفین او سیاسي څه شو سیاسی مخالفین سیاسی مخالف با د پبلک قرآن دیتا نه داس تاسو کې ځا پکې انوال شي څه کاغه مقصد دي چې خلکو نظر کې یې نه وی غوړو نو د دې له تعالی ډېر پوهه سره نو د یو مسلې تاسو ته وکړو او دا چې کمپلیکیټډ مسله وا چې هغه لپاره کنسلټیشن پکاري حضرت علی رضی الله تعالی ورته لا اعلم نه پوهیږم صحیح او هغه سیاسی مخالف نو ورته به مسعد هذا المقام الاجل چې نه پوهیږي د دومره عظیم تر مقام ته څنګه خطلې منبر خو ډېر لوی مقام دی د دومره لوی مقام ته څنګه خطلې چې نه پوهیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی وسعت بقدر علمي دې ذاته چې خطلې د خپل پوهه په اساس خطلې چې څومره زما پوهه ده ولو سعدت بقدر الجهل بلغت اوج السماء کله د جهالت په بنیاد باندې برخه اوس به عرش ته رسیدلې یا څه پوهه سره وکړه ساقل من سره صحیح حضرت علی ډیر پوهه سره فمختلفو د اختلاف نو کو حتا جاءهم العلم مگر بعد داغه چې ورته په نصیب شو نو چې په ورته نصیب شو نو بیا یو سړی داول لري چې ماری خپل ډلې حضرت په خپل ډلې دا پلان کې دا پلان کې اوس داولي پیدا کیږي ځکه چې هغه سړی کې سپوې قوي صحیح اوس دغه پوهه شیطان ایکسپلویټ کوي په بل انداز باندې چې دا دغه یو پس روانه نو دومره پوهه خو ته مې یا دغه نه زیات پوهه نو ته هغه پسې ولې روانه صحیح نو هغه اجتماعي مقصد ته نه خطا کې انفرادي پسې ولګي صحیح چې دا دغه لیډر پسې روانه ټیک ته دغه پوهه په زمانہ کمه او زما پوهه نه زیاته ده خدای پسې زوم روان دی او پوهه سره سیف الله خان روان دی او پوهه سره حاجی غنی او نثار احمد روان دی او پوهه سره شیر شام روان دی او پوهه سره اوس دغه سره اگر چې نسبتا زمون کم پوهه ده خو چې دا زمون پوهه هغه سپورټ کوي او مقصد ته ورسو سبو یو اجتماعي مقصد ته ورسو چې دار یو سره وای چې نه نه زول هغه پس روان شم ا زمانہ کم پوهه زیات پوهه انزل خپل ډاله نو معنا دا چې یو سره په انفرادي شوق کې ولګیدا پس کې ولګیدا په انفرادي سوچ کې اجتماعي سوچ ختم شو خبره ده کړه او انفرادي سوچ سره کامیابی نه راځي صحیح کامیابی سره راځي اجتماعیت سره نو اوس د پوهه باوجود سره اختلاف ولې کوي د دوه وجو یو د معنا او ټیک ده وای او مفاد یو عناد یو مفاد او بیا مفاد دوه قسمه یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء المال والشرف لدينه كما قال عليه الصلوۃ والسلام دو وجی لیوگان دو وجی لیوان دا د میج او د لیمب تاسو میج وای د میج او د لیمب او د ګوټ د اغه د رمې د پاره تاسو رموای د اغه د رمې د پاره دوه وجی لیوګان دومره خطرناک نه دي لکه د مسلمان د دین د پاره چې حب مال او حب جاه څومره خطرناک دي دا د دوه وجو لیوګانو نه زیات خطرناک دي صحیح یعنی وجی لیوګان اخو بچلو بیا د درې لیمان لیمب وګورئ بس یې نه ایسه نور خو د درې وخاله خېټه ډکه شو بس بیا څه کوي مول له لم تسوي مول له لم سره دښمنی خو نشته د پلاری ولا وجلې هغه مړ کوي صحیح بس هغه یو لم بخړو او خېټه ډکه شو ها تاسو چرته نه ویل چې له و به ورته شپه کې ځان و به سبا خورم نه بس خو ځینو خو په وباسي خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا د مال او د جهاد حب چې پیدا شي دا حرص چې پیدا شي نه دا د دې خو تر صاحب نشته کشته اسټاپ د دې چرته سټاپ نشته چې سټاپ نشته نو الا به پریږدي مسلمان چې دین ولا ختم کی
ایمان ولا ختم کی. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان هي الحالقه، دا د مال او د جاه دا محبت دی، دا د ریزر په شان د سړي دین شو کوي. څه کوي؟ د چړې په شان د سړي دین شو کوي. الله تعالی دې بچو ساتي مونږ. دا نه چې مال نه مګ خدای بچو ساتي، مال د خدای راکي، اس خود دې راکي، خدای دې راکي، هرڅ نه پیدا کوي. دا څه وایا خدای دې زموږ سره کې د هغه محبت نه اچي. یعنی مال خشه دی، ها مال خشه، محبت نه کار شي. محبت نسبی دا کوله. ها بابا عبدالرحمن فرمایي ها وې د دل پر صدقې لره غواړم، وې د دل پر صدقې لره غواړم، حسنه چې په دنیا پسې ظهیریم. وې زدا مال دې پر غواړم چې په خیشته خلکو باندې وخورم، زما خپل دنیا ته رس محبت نشته. د دلبر صدقې لره غواړم، حسنه چې په دنیا پسې ظهیریم. صحیح شو. بابا عبدالرحمن ډېر پوه سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نعم مال صالح لرجل صالح، یو حلال مال خیسته مال د صالح سړي لپاره ډېر خوشی ده. ها حلال مال د صالح سړي لپاره ډېر خوشی ده. نو که سړی صالح وي مال حرام نو ډېر خطرناک شی ده. صحیح. که سړی صالح وي او مال حرام وي ډېر خطرناک شی ده. اکمال حلال وي خو سړی صالح نه بیا خطرناک شی ده. نه دا دواړه جاینټ ټوګیدر او کمباین ټوګیدر مراد دي چې سړی صالح وي او مال حلال وي. چې سړی صالح وي او مال حلال وي نو د پیسې دا بیا په شیطانی لار نه لګي، دا بیا په الهي لار لګي. دا بیا کوم ځای لګي؟ فمختلفو د اختلاف نو کو حتا جاءهم العلم مگر بعد داغینا چې دوی ته پوراله. ان ربک او دی خو ګورا په سړی د خپل نارواو د پرم دلیل پیدا کول شي. صحیح شو. دی وجنه خو د نیمګړې مولا چې دا ډېر لوی خطرناک دي لپاره. نیمګړې مولا چې یا خو بالکل سوره می پکار دي چې هغه دا داوني چې زه پوهیږم، نو چې ورته داوني چې نه پوهیږم انو بیا وسته خو د علماء نه تاسو کوي. صحیح. خو یو سړی چې د مولا شوی هم نه پوهیږم نه اته سټک پکړی او داوی دای زه پوهیږم، هغه د ځان د پاره نور خلکو د پاره خطرناک دي. دا نور خلکو ایمان سره عملو دی کوي. دا سخت دی چې دا ډېر لوی عذاب دی. الله اکبر، دا ډېر لوی عذاب دی. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په علامو کې او علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ويقبض العلم يتقارب الزمان، يتقارب الزمان. زمانہ عبارت د دنیا نه، دنیا به یو بل تر نږدې شي، دنیا به یو بل تر نږدې شي، یعنی ګلوبل ویلیج به جوړ شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوې چې دینه به ګلوبل ویلیج جوړ شي، خلک به یو بل ته دومره رانږدې شي. صحیح. په خوا د امریکای د راتلو تصور و چې څو پورې جهاز نو او شپ نو بیا شپ جوړ شنو میاشتې به لګي د امریکای تر رسیدو باندې. کولمبس ور مو د پس راسیدل، اده کولمبس نه مخ کې زمونږ عرب مسلمانان څومره مو د بعد راغلي. صحیح شو. کولمبس نه مخ کې امریکای څوک راغلي؟ عربان. عرب مسلمانان راغلي، اول مسلمان راغلي. دا کولمبس هم وایي چې ما زه شکل خپل لیکلي دي چې زه کله راتلم نو ما په لاره باندې داسې هیل ټاپسو کتل چې باندې د مسلمانانو عبادت خانه جوړي. څه جوړي؟ مسجدونه جوړو د مسلمانانو. نو بهر ته ډیر اني هاو خو سوره موده کې براسه میاشتې بلګي دي. بیا جهاز جوړ شو. اوس صحیح شو. اوس کو جهاز پر د اوس انټرنیټ ته بس په یو منټ کې ټاک ورکې نه افغانستان کې ناشته. صحیح. نو ګلوبل ویلیج پیغمبر علیه السلام فرمایي يتقارب الزمان، دنیا به یو بل تر نږدې شي. سیف الله خان غواړي اوس قندار کې چې سره خبره کوم نو بس ما بل او 10 میټه کړي له خبره فیصله کړي. صحیح شو. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ويقبض العلم، ويقبض العلم، علم بقبض کړي شي ډرابې کې الله تعالی، علم به الله تعالی واپس واخلي. او به فرمایل وتکثر الفتن، فتنه ډېر زیات شي. وتکثر الفتن، فتنه ډېر زیات شي. او به فرمایل چې ويكثر الحرج والمرج، حرج او مرج ډېر زیات شي.
صحابه تاسو کوي هرج مرز څه شي چې دا پیغمبر علیہ السلام یو القتل والمقاتله بلډ شډ برواني دنیا کې نو بس دا سلور والا خو بالکل داسي لکه يتقارب الزمان دنیا گلوبل ویلی ده ويقبض العلم علم چرته ده وتكثر الفتن فتنه خو بس خپې پورته کېنو بس فتنه ده دغه نه ده ويكثر الهرج قتل مقاتله بلډ شډ حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې خلک به قتل مقاتله کې اختی یو سړی به مړول کوي بل بمړيږي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل چې دا کوم سړی مړ کوي دته مفتنی ما دا سړی ولې مړ کا دبم مطمئن نه په خبره چې ما سړی مړ کا خولې مړ کا اواز چې کوم مړ شاده لري ته به د خپل ګناه پته نه چې زما ګناه سره اخر خولې مړ شوم نه دا خو اکسیډنټل درته اکسیډنټل پرې نه انټنشنلی چې کوم قتل روان دي اوس روان دي په ټوله دنیا کې دا قاتل چې بم اخلاص کا خلک مړ کړ او هم په دې مطمئن نه چې ما دا انوسن خلک ولې مړ او هغه انوسن چې مړ شو هغه هم پته نه چې بای مونږه ولې مړ کړو حق نو دا د قیامت علامه ده او صادق مصدوق رښتونی پیغمبر ویل دا اوس کومه ډیر غواړي دا کنټرول کیږي نه ځکه پیغمبر خو دروغجن نه ثابت ولې پیغمبر دروغ وای نو بس هغه ویل دا بکیږي نو it will happen certainly and that's going on صحیح اگر چې موږ پرې مکلف یو چې دا شی کنټرول کو او کنټرول کیږي نه چې قیامت ته نږدې دا شی وځي چې قیامت ته سورن نږدې نو دا شی به ځاتیږي نه صحیح نو اوس دا اختلاف چې هر یو سړی هغه دا دعوه لري چې زه په هم لہذا زما دی یو حزب وي خلک دې ما پسې رواني خلک دې ما ته غوږ نیسي خلک دې ما ته غوږ نیسي اوس الله تعالی فرمایي چې هر یو بدا دا وای چې په حق باندې زین هر یو بدا دا وای چې په حق باندې زین دوه مولانه یو بل سره مناظره وه په یو مسله باندې سو یو خلک راجمو دی یو ګروپ مو ادبل ګروپ مو نو چې یو بلونه مضبوط دلیل وي صحیح او بل خاموش شو نو د مرګ ګروپ تاړي وای بیا چې هغه دلیل شروع کو دغه دلیل بلګ مضبوطی دو ادم ولا بل خاموش دو نو دغه مرګ ګروپ صحیح نو دا یو مولا په ډیر عقل مندو دته مولوی شه تر پاسته ته خبره کوم دنه نو دنه لاړه ته وی اصل زما چې کوم موقف ته دې مسله کې او ستا چې کوم موقف ته دواړو ته دا پته ده چې په دې کې څومره حق هدا پورې ته په حق څومره هدا پورې زه په حق دله بازای نیولې دله بازای تر څه د ستا خبره حق ده تر څه د زما خبره حق ده تر څه د ته په غلطه تر څه ده زه په غلطه خو یک بالفرض زاړو کامیابم شم په دې بحث کې د دلیل بنیاد باندې ته ما سره دا خبره معنی زما ده هغه خدای مې وایي کړه سمه ومنله که شکست خورم بیا هم نه منم صحیح نو دا ورته دی عیني د زمام کیفیت دی چې زه هم نه منم در سره البته دې خلکو له ډرامه جوړه کړې ده صحیح کله پتا تاج تکي اکله په ما تاج تکي نو څه دی خیال دی دا خبره بس کوونه هغه ورته خدای دې له دې خیر بچي له صفه عذاب اوري دیو وی سبو دې خلکو تبار دې بس دې خلکو ته چې ځای کور ورته موږ خپل کې سره وکړه ان ربک تاکی سرستا یقضی بینهم فیصله بکی مزد دوی کی یوم القیامت پروز د قیامت فیما کانو فی اختلفون پاشے کے چودوی جاگے کے اختلاف کولو تسلسل سرا فین کنت فی شکن کچرتو مخاطب پشک کے مما دعا کتاب انزلنا چنازر کرد منگا الیک تاتو پیغمبر فسأل اللذین نسوالو کدعا کسانونا یقرؤون الكتابا چی غیلست کتاب من قبل کا مخکدتانا یعنی آغا یهود و نصارا چې پتاي ایمان راوړل دي اغه نه تاسو کا مخاطب ته وای مخاطب معنا پیغمبر ته نه یعنی ما وتا ته وای یا منکرین ته وای چې دا پیغمبر ته ما کوم کتاب نازل کړی دی یا دې پرې دی دته منئ ورشه دا يهودو کې چې کوم سړي اسلام راوړل دي دا عیسایانو کې چې کوم سړي اسلام دین ته تاسو کوي لقد جاءك الحق تاکید سرا تا تراغل دے حق من ربک د جانب دربستانا فلا تکونن من الممترین پس مکے گت من الممترین د شک انکنا ولا تکونن
امکه گت من الذین دعا کسانونا کذبوا بآیات الله چې غي تکذیب کړي د آیاتونو د الله فتكون من الخاسرین کنشیبت د زیان او تاوان کوونکو نا ان الذین تاکی سرا کسان اوس پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي چې څه خلک داسې دي چې د غي متعلق already my degree ورکړي دي چې د جهنم ته ځي دی وسته جان نو چې ما ډیګري ورکړې چې ما جهنم ته ځي دا غي د ایمان متعلق ته کنسن بالکل مدرسه کې ایمان راړي نه د خدای فیصله درو کې دي شي نه د خدای په فیصله باندې څوک اپیل کول شي نه په اعتراض کول شي نه درو کول شي بس چې خدای یو فیصله وکړه نو بس بلیټ وکوا صحیح او چیلنج کول شي چیلنج کې خو به اعلی چې د خدای نه سپیریئر کور چرته بل وي نو ستې چرته بل سپور چرته الله تعالی بس ما څه فیصله کړی دا نو بي سټیسفاید وي ان دا د خدای مهرباني زموږ متعلق د ایمان فیصله کړی دا الحمدلله ان الذين تاكي فرا کسان حقت عليهم چې ثابت شوی دا غوی باندې کلمه درپستا یعنی فیصله درپستا لا يؤمنون غي ایمان راړي ولو جاءتهم اگر کراشد تکل آیت هر معجزه حتا يروا العذاب الالم دی به ایمان راړي ترغه پور چې دردناک عذاب سره مخامشي غویني فلولا كانت قريه آمنت فنفاها ایمانها پسولنو یو کلی یعنی اهل د کلی چې ایمان راوړی وي ان نفور کړی وي دیتا ایمان دا غیر لا قوم یونس مگر قوم یونس الله تعالی فرمایي چې ته سابقه تاریخ وګوره چې د عذاب وخت ټولو خلقو د ایمان چغې والے شکل د خدای فیصله رااله چې دا قوم مستبا قوم ناغه بیا ټولو سوي ټولو چغې والے چې ایمان راړو الله تعالی فرمایي اخو بیا ټایم نه د قبول لپاره چې خدای یو ځل فیصله ووري بس دیٹ از ډن الله تعالی وای ها یو ایکسپشنل کیس دی په تاریخ کې یو ایکسپشنل کیس دی یو استثنایی صورت دی هغه د قوم یونس دی دسره د قوم یونس چې الله تعالی د عذاب فیصله وکړه بیا واپس کړه الله تعالی د عذاب فیصله وکړه بیا واپس کړه ځکه فیصله د عذاب د الله دا غلط ولیکل فیصله د عذاب د الله سابقه امتونو لپاره د نور شرایط سره سره یو شرط په پکې داو یو شرط په پکې داو چې پیغمبر ته الله تعالی د وتو حکم کو د وتو وخت به ورته کو چې د علاقه باندې عذاب راولم په فلانی وخت په فلانی ټایم تدا شهر پرېږده تدا شهر اوس پیغمبر علیہ السلام 14 کال مسلسل مکه معظمه کې سوره په تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه خو به یو قابل خو هجرت کول حبشه ته ولېګل دوه واره ویلېګل کنه صحیح دغه رنګ مدینه منوره ته کله نه صحابه شروع کړل چې زئی خپل وباسه انتن ډېر ظالمان خلک دي خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نه وته ځکه پیغمبر الوږي چې خدای ورته ټایم وخی چې ته 15 منټه د پاسه په 12 بجې په پلانش په باندې وځي نه دا حدیث په 15 منټه مخکې وځي او څو بجې وځي هغه ټایم فکس ټایم باندې کوم الله تعالی کو ده صحیح شو نو بس ورپسې به عذاب راځي هغه قوم باندې د یونس علیہ السلام په باب کې بس صرف یو مسله وشو چې یونس علیہ السلام ته الله تعالی وی چې ان فی جنف د خلکو ته ډیر ټارچر دی د خلکو ډیر ټارچر دا د عراق په خبرو کې یو د شعر ذکر کیږي نه موصل عراق کې بار بار په خبرو کې راځي سټي اف موصل مشهور ډیر غټ ښار دی او دغه تکه منطقه چې ده لکه کاونټي ای کاونټي ته وای نینوا صحیح ورته نینوا کاونټي موصل لوی ښار دی د کیپټل دی نینوا یونس علیہ السلام د نینوا کاونټي وخه د کوم ځای د نینوا کاونټي ته قبر دی یو لوی مسجد دی ورسره جامع مسجد سیدنا یونس وی ورته مسجد سیدنا یونس علیہ السلام دغه لیوانه ته وته یو کارو چې دا څومره لوی خلک دغه په دې ځمکه باندې پراته په عراق کې که صحابي دي که ولی دي که پیغمبر دي دوه سره لوی مسجد جوړ کړل ته تل پیسې کو سړې کړه ها نو یو لوی ورسره مسجد جوړ کړل او ورسره تقریبا په هر مسجد کې گویا مدرسه جوړ کړل د معصومانو لپاره معصومانو د قران مدرسه نه د هر مدرسې نوم دی مدرسه الصدام لقراء القران ومجوديه د مدرسې بل نوم نشته بس ټول په زرګونو مسجدونه په زرګونو مدرسې دي د ټولو مدرسو نوم دی مدرسه الصدام د څه عجیب باندې شی
بس داسې عجیبه غوډه د ډیکټیټرانو مزاج داسې کېږي ډیکټیټرانو مزاج دی چې دې صرف یعنی پرسنل پروجیکشن کوي کنه څه کوي پرسنل پروجیکشن کوي هر یو ډیکټیټر کې پرسنل پروجیکشن کوي فکر خو یې نه کنه ها هغه دغه شی کنه پرسنل پروجیکشن ده کنه ټولو نو څه کوم ډیکټیټر وي نو ډیکټیټر خو یعنی یو طرف ته سخت گیر وي بل طرف ته پرسنل پروجیکشن اغستی صحیح او بل طرف ته یې رنګونه هم دي څه کې ورته پته ده چې زماره د شی ریاکشن کیږي کنه چې دا کوم ډیکټیټر شپ نه ده ها او خودخواهی څه کوي خودخواهی نه دا اصل کتاب لیکل دی قرآن شریف نه دی ایت ویل کتاب الاخضر گرین بک لیوان تو به ها ها دا خو ټول خلک یعنی چې مقصد چې لوی منصب ورته ملاوي شي ها نو په بل فیلډ کې خو سم مهارت نه په ډاکټر هو کتاب نشي لیکل چې هغه ډاکټر دی نه په انجینرۍ لیکل چې انجینر هم نه دی نو وایي زرا شپ مذهب کې شروع شه دا ټول خلکو دغه بیماری ده یو ورځي چې د خپل انجینری وای او کنه نه خو د ځوان څه څه وای د دې سنټر راوسته دی یو لار څه ځای مولي کې د پېښور کې زموږ مولي مطلب بل اصله کې د دین داسې چې د هیڅ څوک نگران نشته څوک کسټوډین نشته صحیح اس کا بالفرض زو هم چې الکه تصور خو خدای لپاره کا ته پټ کې نه پويږي ځان د عالم جو کړ دی او داوی لري فلان فلان صحیح نه ته بیا یو زبردست اتور ټولو خلکو سره مولا ځان د دین ته قدار غني صحیح شو مولا غریب وي زده نه ته قدار خدای د جهنم ته بوزه صحیح یعنی ګور دا شیطان خلکو راځین کې چولې چې بس خدا پروپاګاندا کوي چې مولایان ځان د دین اجاره دار غني امولات یوازې ځان مسلمان ښکاري نو ورته مسلمانان ګور یې خبره څنګه ټیسټ کوي حالانکه مولا ستاسو په مسلمانانه اعتراض نه کړي مولا ستاسو په علمیت اعتراض کوي نو ال تخلق به دا ډیفرنشیټ کوي نه چې دی مولا زما په اسلام اعتراض وکړي زما په علمیت اعتراض کړي یعنی هغه اعتراض کوي ستاسو په علمیت چې نه ته عالم نه بیا علمي خبره مکوه بیا د عالم درځه صحیح نو ته شیطان غل دین کوي چې د مولا خلاف دا پروپاګاندا کوي به ځان د اسلام ته قدار غني ته وای دا اسلام د در پلار دې موږ سره ستاندو نشته اګور شیطان ډېر خبيث شي ده الله دې موږ شیطان د لفظونو نه پامان شي ان یونس علیه السلام هغه ته الله تعالی وې چې دای باندې به عذاب راځي لا تروسه هغه ته ویل نو چې کم ټایم په عذاب راځي او تب کم ټایم وځي صحیح په فډپ شو د قوم سره هغه دغه ته انتظار نه بس راځه په وباسه چې عذاب راځي نو رخصه غړي تور بلا ورپسې د ټایم نه مخ کې وته او څون چې کنډیشن فولفل نشو نو الله تعالی عذاب ورک الله تعالی عذاب واپس واغست الله تعالی عذاب واپس وا دی خو دی وته دی خو مې تیر کړ دی خو دی وته د څه شي تیر کړ د ماهی تیر کړ کوم ماهی ها نه دا څه ورته غټ شي نه شارک حلاکت دی ویل ها بالینا تا درته وای عربي بالینا بالینا ته پته نشه نه پته نشه څه ورته ویل شي وای صحیح په دې ویل کې دی یو الازرق وای ورته بلو دی دا ها بلو کلر نو زیړ دی بیا تاسو زیړ څه وای هغه بالینا ټول یو بالینا دی نه یو نه کېدل کې څه دي او څه یو بلاک نو وایټ ویل دا هغه خلو چې دا هغه خلو هغه یعنی په سکوير کې چې واخلي نو 40 فیټ دا هغه د حلق څه دی دا 40 فیټ ده پوره لوی کمره ده 40 فیټ سکوير دی مایانه راوړو خړلې انا مایانه خړل ورته واړو په دې وخت کې زیات راځي ځای راوسته زه په پټ کې دا څنګه شو زه راغی ویل چې هغه ما سره پټ دی او ور دا تا ورنه زه کېد کې هغه ته ازنه څه مې واسطه هغه دې پلان ته وایي زه ته یو څه اسلام څه معلومه ده هو ته یو وخت څنګه معلومه ده زه تک شته کې تر خان ته شي مې ته
ابا لکشي مې ته وایي هغه لکشي چې دا لاندې پروت نو د خله چې دا حلق دا تقریبا 40 فیټ سکوير دی نو پوره یو کمره ده او قران کریم ملته فلتقمه الحوت څه وي د ماهی لقمک د ماهی لقمک او لقمه هغه ته وي چې خله کې پرته صحیح لہذا د یونس علیه السلام مې خېټه کې نو بدل ته په حلق کې پروت صحیح اجونده پروت دا مونږ کو عبادت نه کول الله الله کول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اب پورا سلوي شپې ولې بګی دي چې چلې دې راکړه دې تبلیغ ته تر پورا چلې بګی دې راکړه سلوي او په یو سلوي ختم رضوانه دې ماهي دې غاړه تراغه بس هغه هم تنگ شوی هم تنگ شو نو کېک په سایډ باندې کېک الله تعالی فرمای چې انبتنا علیه شجره من یقطین ما ته دی یقطین بوټه راځرغون یقطین بوټه د کدونه خو بس زلدار بوټه زلدار بوټه د زیل دي ته چې په لازمه کې خوريږي دا حشري ورنشي صحیح نه ته حشرات ترازی نو بس دا غیر لاندې کې د خپلوي خپل د ماهی په خېټه کې دا سوچ لکه نوې پیدا بچي نو داسې نه بشو کوم ماشه په کې ناستنو خوسم وایرس ورته لګیدا څور ته لګیدا وایرس ورته لګیدا صحیح هغه بالکل ښه کنډکټر د وایرس لپاره صحیح انا بس دې التا او الله تعالی یو غزال غزال څه دوی اهو حسین یو حسین مکلف کړه هغه بسار او ما خام راتله ای ورته پي ورکول شو دی ورته ورکولې څنګه دا خو بل شي نه ازني ورکوټه مازون سی وایي شو نه برجنی چې اوس د قوم هاضمه اجستو سیستم دمره کمزور شو چې بغیر شودینه بل شي او د اهودا دغه چې وی شودي دا زود هضم هم دی پاورفل هم دی همیشه چې کوم شی پاورفل یا زود هضم نه دا ګوره واجب شي چې کوم شی پاورفل هغه زود هضم نه د دې غزال دا شودي داسې دي چې دا زود هضم هم دی انتهایی پاورفل دي او پاور خو دې نه معلومیږي ته غزال ته نه ګورې چې کوم غردان وي کوم ټوپ چې وي لکه د الکتریک روانه نو دا ډېر پاور دی کنه یعنی دا دومره لوی دم چې وي دا سره وځي وي د پاور د وځي وي د دې وجه دې غوښم دې راخسته تا خو دې کله اشتري نه په یو ملاز ورکا او مشته دغه فخر کړه زېجل شو اوه ورونه ولګې ته دا راکې د جنګلو د تاسو مړ شو بیا یې ښکار نه کیږي ها نو یونس علیه السلام اخو لاړ نو په یو کشته کې سور شو څه کې سور شو په کشته کې سور شو نو چې کشته کې سور شو انا کشته درنه وا اوورلوډ شو څه شو اوورلوډ شو او د مینت کړه هغه ته آی ورته موږ سره خو بس کیپاسټی نو نور زیات نشو له دغه میکسیمم دغه دی صحیح دوته یې رب ورته زمړي ما خامخا بوزي سره نه غي بیا چې سمې مړي د خیر به اوورلوډینګ وکړو نو چې اوورلوډینګ وکړو نغه کیشته نو خلکو ټول ته سړی یو کوم وړي چې تب پته نه کوم ځای رااله کیشته اسمن باندې به نو چا په کې دا مولې چې به ته ورته کیشته نه دا مولې چې وسو کې کیشته نه نو یو په هان سړی وغوي نه یعنی دا کیشته یوازې د مولوی صاحب د لوډ د وجه نه د اورلوډ شوی دا زمون د اجتماعي وزن د وجه اورلوډ شوی دا یوا دویم به دا مولوی صاحب چې کړه دې کیشته ته موږ راکې جوړ موږ ابجیکشن نه کړي پورا ډېر ټیکنیکل سره موږ اعتراض نه کړي نو چې اعتراض مونږ نه کړي لہذا اوس موږ هیڅ حق نه لرو چې د متعلق موږ ججمنټ ورکوي دی وګورئ دا کوم فساد دی دا زمون د اجتماعي وزن د وجه راغلی دی البته اوس دا وزن کمول غواړي نو دې لپاره وډرا کړو دې لپاره څه کو لاټري وکاو نو په لاټري کې چې چام نوم راووته نو او ورغو نو لاټري کې نو نوم راوو لاټري کې نو صلی الله علیه وسلم نوم راووته نو بس جوړ چې کو خلاص کې اې دل دې ورخلاص کار ته ورته ویلو لاړو هغه تیر فلتقمه الحوت الله تعالی فرمای بس حوت ورته ولاړو او لقمه کم صحیح او الله تعالی فرمای چې لولا ان تداركوا نعمت من ربه للبث في بطنه الى يوم يبعثون کله خدای مهرباني ور باندې وشي دی به دغه رنګ دی ماهی په دې حال کې پروت قیامت پورې
صحیح وظنون اذ ذهب مغاضبا اللہ تعالیٰ وہی ماہی والا مرگرے یاد کا سو کیا تھا ماہی والا مرگرے ظنون ظنون مانا ماہے وظنون اذ ذهب مغاضبا ظنون یاد کا ظنون سو کے یونس ماہی والا مرگرے چې ظنون یاد کا ماہی والا مرگرے اذ ذهب مغاضبا چې کله دې په خلق غوسه او خلق دته غوسه یعنی دا چې واده دې غوسه هغه ورته غوسه مولا ته چې راغله بس موږ مصیبت اخته کړیو کله وای دا کار ناروا دی کله وای کار ناروا دی هیڅ شي تا په باندې روان دي مصیبت دې وکړې چې موږ پرې خپل میوزیک تا څه په کار باندې اخته نه غي دته غوسه و دې هغه ته غوسه و نه ورته وطن پرې خود فظن الله نقدر علیه الله تعالی وی د خیال دا چې موږ به د باندې سختی را نه ورو خو چونکې دې قبل از وخت وته موږ ته ټایم ته انتظار وکړو صحیح نو وایو کړه خو فنادا فی الظلمات ته چیغه والے په تیرو کې دنه الله اله الا انت سبحانك چې نشته معبود مگر یو ته پاکی د تعالی انی کنت من الظالمین ما واقعي دا زیاته کړل چې ټایم نه مخکې راوته سمې وکړه ټایم نه فاستجبنا له الله تعالی مونږه ځای قبول کړل فاستجبنا له فنجيناه من الغم او مونږ د مصیبت نو ول نجات ورکو وکذالک ننجي المؤمنین چې چا په خاص کې لکه د یونس په شان دغه نجات ورکو یعنی دې غریب عقیده کې سفر نه نه په عمل کې سفر کو بس صرف یو شی چې دغه بیفور ټایم ته پروسیډ شو صحیح شو نو امثله چې دا ټایم چې د بنیادی شی دی هر شی لپاره ټایم مالول ون ان ټایم څنګه وای one stick in time can save you 9 یو گزار چې په ټایم ورکې دا بتا بچی د نه گزارونه نه ټایم به معلومه چې د گزار کوم وخت ورکول پکار دي صحیح نو کا ټایم درځای شو نو بیا کې ته واده کړې صحیح شو دا صحیح ده کنه او کنه بیا نه دا نه واره وته وکړي نو خبره ده چې کله ټایم وي بس دا اوس سړی عقل مند دی چې سوره کلیور دی چې هغه ټایم معلوم کی او ټایم سره چې بس اسټک نو ون سټک ان ټایم ویل سیو یو 9 د نه گزارونه باندې بچ کی که یو گزار دی په ټایم ورک صحیح نو مثلا دې لپاره هغه کویک ثینکینګ ډیر ضروري شي څه شي کویک ثینکینګ او یو سره که سلو ثینکینګ وي هغه به مصیبت باندې اخته شي هغه بیا دوه ورځې وای oh now I came to know that 2 + 2 makes 4 oh مرګري اوسې څه فائدہ now you are too late no bus in time no before time no after time before time دا ته مطلب ته ویلو کنه مونږ وطن کې دا بټای کو بټای معنا دا تماکو نه ورجینیا ټوبیکو دا سیګریټ چې جوړیږي نه دا په فرنس کې په خو کړه د ټولو خلکو ځان خپل فرنس یو سمال فیکټری دا یو سړي یو سمال فیکټری نو دا پاره کې په خی په اور باندې او بیا په کمپنیو باندې خرڅای سیګریټ لپاره دغه زمونږ د علاقې کې اشکراف دی زمونږ د علاقې کې اشکراف دغه دی نو اوس دغه د بوټو نه دا پانه کې را ماتای نو کفاره را ماته نو خو تازه کنه سړي تازه نغه مې دکی ماتیږي صحیح نو دروازه نارو جون جولای وي مې یو جون غوړ ډېر ګرمي نو چې دروازه د نور په تیر شي صحیح نه د مازیګر نه بعد چې را ماته نو بیا د امر وشي نه ماتیږي نه بیا پښمردای کنه نو بیا ماتیږي سالم راځي نه عموما د مازیګر نه بعد د بټو مالک کی وی نغدان سره دا واړه لکان ټینیجرز دا کار ټول ټینیجرز کوي نو دا ټینیجر ځان سره واخلي او زی مزدوري لپاره کنه ها نو زمونږ یو عزیز دی نو دا غریب دا ماینس دا انا کی دي نو دا ماینس ادوره غټه جوړي صحیح نه دا ماینس چې ویني ته خو شیر لږ شی ورته نږدې اړې دې ورته لري ښکاری ناغه چې هغه سره روانو صحیح نه دا نور چې پریوز دغه وخت خدا سي کیفیت ډېر عجیب دی لیدو او به هغه ډېر نو هغه ته بناله انا هغه بناله ما شوم ډېر لا جانو هغه ورته کاکا ټوک نه راکې دا تینیجر ډېر شیطان دی کنه قبل وقت دی وی خدا دا کندلې شروع کړي مې کو تا د دور ضرور نو ویلي مقصد مو دا پیتیار نو بیفور ټایم کو چې ټوپ کې نو چرته وپریوځي نه لای کې وپریوځي تجاره والشوالات ما تقول
هذا شو ولو كلام قد هذا بيجي ترى فلولا كانت نو سال ته یونس علیہ الصلوۃ والسلام د مہی خلی تل او دلته قومه هغه ویرا د خدای د قهر یره پکار دا هغه سړی ارته شو نیک سړی هغه وی هغه سړی نیک سړی او زمونږ د وجه هغه وطن پر خدا د خدای قهر برابر راځي راځي ایمان راډو خبره هغه ځان له کلمې شروع کړي لا اله الا الله لا اله الا الله یونس رسول الله لا اله الا الله صحیح وصلت الله تعالی هغه عذاب د اغینه وډراک عذاب ته واپس کر نو الله تعالی فرمای دا ایکسپټل کیس ته ادر وایز راتون کې عذاب د چره واپس کوم نه فلولا قريه كانت فلولا كانت قريه پسول اهل دکلو د شارو ایمان رانړو فنفعها ایمان وا چې نفر سوره دې ته ایمان لدی قبل د عذاب نه الا قوم یونس سوای د قوم د یونس لما آمنوا چکل دوی ایمان راړو کشفنا غنم غضب الخزي نو مونږ لره کدینا رسوای والا عذاب ژوند د دنیا کې ومتانا ژوند مو پر خود دوی الہین تر مقرر وخت پورې ولو شاء ربک او صلی الله تعالی پیغمبر ته وای چې دا ایمان په فری ویل باندې دی څه باندې دی په فری ویل د څوک فورس کوم نه کني که په جبر می خلق مؤمنان کول نو څوک به کافر نو باندې ټول به وای فورس مسلمانانو اوس مونږه وږي کیږو کنه وږي دا د خدای تکوینی حکم دی بای فورس مونږه تګی کیږو دا د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه باتروم ته ځو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه ود کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه مریضو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه مریضان کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس نو که دغه رنګ خدای حکم تکوینی کړي بای فورس څوک به کافر پاتې شي نه صحیح او په دنیا کې انسان ته خدای منی کنه منی هغه دا ویل شي چې چون کې دا وږي کېدل د خدای طرف نه راځي بنو کېږي دا څه کولای شي زبنه ترې کېږي زه باتروم ته نه ځم امکان شته الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ایمان داسې امر نه دی دا په فری ویل باندې دی ستاسو زما ذمہ داری وا دوی ته لار خودل هغه ورته خودله نو دې سب ټو دیم ولو شاء ربک کچره خوشته پروردگار تا لآمنا یقینا ایمان براوړو من آجا چې پزما کې د کلهم جميعا ټول په یو وخت اف انت تکرم الناس آیا تبجبر کې په خلق باندې حتا یکونو مؤمنین حتا چې دوی ایمان راړون کی وما کان لنفس ادان د په اختیار دی او نفس کې انتو مینا چې ایمان راړي الا باذن الله مگر فیض الله ويجعل الرجس الله تعالی گندگی چه على الذين پاکستانو باندې لا یاقلون چاوی پوهیږي نه قل کورت اوایا انظروا وګورئ ما ذا فی السماوات چې څه شی د اسمانو کې پزما کې وما تغني الآیات ایس پیدن ور کې نشانه او نذر پیغمبران عن قوم اقوم لا یؤمنون چې ایمان نه لري فهل ينتظرون پس دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر مثل د واقعات دا خلقو خلو من قبل چې تیر شو مخکره دوینا قل تورته وای فانتظروا انتظار کوي انی معکم من المنتظرین زیم تاثر د انتظار کوونکو نه ثم ننجي رسلنا او مونږ نجات ورک پیغمبرانو خپلولا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړو کذالک دارنګ حقا ثابت دی علینا مونږ باندې ننجي المؤمنین چې نجات ورکو مؤمنانو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوته الليل والنهار اللهم ربنا اننا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ربنا سلط بعضهم بعضا اللهم اكفناهم بما شئت وخذ مقصازيد مقتدر وقالب بين كلمتين فالله خير من حافظ الله ورحمه الراحمين